السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې یو ډیر مشهور حدیث دی. یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لراله عرض وکړي چې اے د الله رسول ډیر مسکین یم، مسکنت په مخ باندې اخسته یم، د ډیرې مسکنۍ سره د ډیر مسکنت سره سره قرضدار یم او قرضو هم په مخ اخسته یم. ما ته یو داسې عمل راوښیه چې الله تعالی زما دغه مسکنت ختم کړي او دغه قرضونه مې ادا شي او دغه د بل د پورونه خلاص شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل چې ته دوه عمله کوه، د دغه دوه عملو په سبب باندې به الله تعالی ستا مسکنت ختم کړي، الله به ستا فقیري او مسکنت ختم کړي، الله تعالی به ستا قرضونه ختم کړي، د قرضونه به دې خلاص کړي. د الله رسول ورته وفرمایل کله چې کور ته ننوځې، خپل کور ته ننوتې، خپل اهل عیال باندې سلام وایه. کله چې د سلام ووایي، د سلام سما بعد کې سورة اخلاص ووایه، صرف یوه پیره سورة اخلاص ووایه، یعنی کلولا شریفه سلام دی ووایي، د سلام سما بعد کې یوه پیره کلولا شریف ووایه. که څوک درې پیرې ووایي، که څوک پنځه پیرې ووایي، که څوک اووه پیرې ووایي، یعنی څومره چې زیاتوي هغونه به زیات خوند پیدا کېږي، ځکه د کلولا شریفې فضایل خو ډېر زیات دي چې درې پیرې ووایه د یوه قرآن کریم د ختم ثواب الله تعالی و انسان ته ورکوي. نو ته چې څونه زیات وایه کلولا شریفه، هغونه به الله تعالی ته ژوندی کېږي، هغونه به اجرونه او ثوابونه و دغه انسان ته ملاویږي. بیا د الله رسول ورته وفرمایل که چیرې په کور کې څوک نه ول، بیا پر ما باندې سلام وایه، یعنی کور د خالی دی، هیڅوک بچیان دې نسته، هیڅوک په کور کې نشته، کور بالکل خالی دی، بیا پر ما باندې سلام وایه، بسم الله والسلام علی رسول الله، بیا دغه سلام پر ما باندې وایه، الله تعالی به ستا مسکنت ختم کړي، الله تعالی به ستا پورونه ادا کړي. یعنی دومره مشکلات چې پرستو سره مخامخ یې د خلکو پورول یې، دغه پورونه به یې ټوله ختم شي، الله تعالی به ستا مالداره وګرځي. نو دغه صحابي ولاړی او ډیره زمانه بعد کې چې کله رالی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خدمت کې حاضر شول او عرض یې وکړي چې د الله رسوله د دا دومره عرصې څه چې زه نه وم راغلی، د دا دومره زمانې څه چې زه نه وم راغلی او دومره وځنډېدم، او کوم عمل چې تا راښولی ولو هغه عمل ما شروع کړي، په هغه عمل په برکت سره الله تعالی زما ته دومره مال راکړي، زما ته دومره په مال کې پراخي راکړه چې زه په هغه باندې مصروفه ولم، او بیا مې هغه مالونه پر مسکنانو باندې تقسیموله، مسکنانو سره مې کومکونه کوله، د دغه په وجه سره زه دومره وځنډېدم. ای محترمو مسلمانانو ورونو، دا نه غواړي چې ستا سره پیسه ګټي، بل چې کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک پر ارشاد باندې عمل وکړي او بیا به الله تعالی د غیب خزانو څخه تاته رسېږي. کچیرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خبره کې شک انسانو کې، په دغه شک باندې انسان کافر کیږي. ته وګوره دغه صحابي هیڅ شی هم نه لري، مال نه لري، او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ارشاد مطابق د هغه پر نقش قدم باندې دی وچلېدی، هغه عمل اختیار کړي او عقیده یې هم دغه وله چې واقعي الله تعالی به ما ته رزق راکوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خبره کې شک نشته، دغه په ارشاد کې شک نشته. الله تعالی هغه صحابي مالدار وګرځاوه. نن چې ما او ته هم هغه عقیده ولرو چې واقعي رزق ورکولو والا ذات صرف د الله تعالی دی، د بل چا څخه نظر قطع کو، بل چا ته سترګې نه ونیسو او دغه عمل اختیار کو، الله تعالی به مې په څو ټیم دننه کې مالدار جوړوي، الله تعالی به رزق او روزي موږ ته